که څوک د مالی مشکلاتو د وجې ډېر زیات پریشان دی یا په چا باندې دومره قرضونه دي چې د غرونو برابر دي او دی دا وایي چې ما باندې د غرونو برابر قرض دی او دا قرض به څنګه زه ختمومه. د غرونو برابر قرض ختمول، دغه رنګې مالی مشکلات دا ختمول او دغه رنګې خپل حاجات پوره کول، مال و دولت په ډېر مقدار کې الله پاک د انسان ته ورکوي په دې وظیفې باندې. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم حضرت معاذ رضی الله تعالی عنہ ته دا وظیفه ښودلې وه او دغه رنګې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته هم دا وظیفه ښودلې وه. بی علی صاحب دا وظیفه خپل غلام هغه ته ښودلې وه. ډیره زیاته مجربه او ډیره زیاته عظیم الشانه وظیفه ده. تقریبا تاسو دا وظیفه 11 ورځو کوئ. په 11 ورځو کې چې کوم اثرات دي هغه تاسو ته ښکاره کېږي، هم تاسو ته وایم کوم علامات دي هغه به ښکاره کېږي تاسو ته. چې کله تاسو ته اثرات ښکاره شي، علامات ښکاره شي، نو ته مالدارېږي انشاءالله. ستا قرضونه دا به ختمېږي، مشکل به دې ختمېږي، حاجت به دې پوره کېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخښونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. زما د اسلام ډیرو زیاتو خوږو او درنو مسلمانانو خویندرونو، نن چې کومه زموږ وظیفه ده انتهایي لاجواب مجرب وظیفه ده. یو قسم له د احادیثو نه د قرآن مجید د آیتونو نه ثابته وظیفه ده. که څوک هم دا وظیفه کوي نو الله پاک به مالداره کوي، الله پاک به انسان غریب کوي. نو که په ده باندې د غرونو برابر قرضونه وي، دغه رنګې تکالیف مشکلات وي، الله پاک به لازما ختموي. نبي کریم صلی الله علیه و آله وسلم یو ځل تپوس وکړو چې یاره معاص په جمع کې نه وي، څه شو دی؟ چې کله یو سوال جواب ولېږو او معاذ رضی الله تعالی عنہ راغلی، نبي علیه السلام ورته وویل چې معاذ نه ښکاره ولې، څه مسله تا ته؟ نو معاذ ورته وفرمایل د الله رسوله ما باندې د یو یهودي قرض دی، نو که زه جومات ته رالم او دې یهودي ګیر کړم نو په مرۍ کې راله پړې اچي او راکاږي او ډېر زیات په ذلت سره او ډېر په ناشنا طریقې سره، نو ځکه جومات ته نه راځم او اسې نه چې زما له بېزتي ونه کړي. نبي کریم صلی الله علیه و وسلم ته دا دعا وښوده چې دا دعا ته هم ووایه. بله خبر ده چې علي صاحب رضی الله تعالی عنه یو ځل نبي کریم صلی الله علیه و وسلم ته شکایت وکړ. نبی علیه الصلاة والسلام ته د قرض نه د نجات دپاره دا وظیفه وښودله. بیا یو غلام راغلی د علي صاحب او علي صاحب ته شکایت وکړ چې ډېر زیات غریب یم او دا چل دی هغه چل دی. نو علي صاحب ورته دا وظیفه وښوده چې ما ته نبي کریم صلی الله علیه و وسلم دا وظیفه دا راښودلې ده. محترم مسلمانانو خویندرونو، چې کومه وظیفه ده یو قسم له د احادیثو نه ثابته ده، چې قسم له د قرآن مجید نه ثابته ده، نو راځئ دا وظیفه په خپله هم وکړئ او ملګرو سره هم شیر کړئ. نبي کریم صلی الله علیه و وسلم معاذ رضی الله تعالی عنہ ته دا کلمات دا ورښودل. د سورة آل عمران آیت نمبر 26 او 27: قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل بالنهار وتولج النهار بالليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغیر حساب. اور سره نبی کریم صلی الله علیه و وسلم دا کلمات دا ورښودل. تاسو سکرین باندې دا ښکاري: رحمن الدنیا والآخرة ورحیمهما تعطي منهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء اقضي عني دیني. دا کلمات نبی کریم صلی الله علیه و وسلم دا ورته ورښودل. نو که تاسو ګورئ دا کلمات ډېر زیات ناشنا دي
رحمان الدنیا والآخرت، رحم کون کې په دنیا او په آخرت کې، او ته رحیم بر دوانو کې. ته ورکې هغه چا ته چې ته وغواړې، ته منې کې د هغه چا نه چې ته وغواړې. ته زموږ قرض د ختم کومه دعا چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته ښودلې وه: اللهم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. محترم کوشش وکړئ چې دا وظیفه تاسو وکړئ او دغه رنګې ملګرو سره هم شریکه کړئ، ځکه چې هغوی هم دا قسم لا وظایفو نه خبر شي او دا وظایفو د خپل کې محترم چې کله دا وظایف خپل کړل نو د هغوی تعلق هم د قرآن مجید سره راشي، الله پاک د آیاتونو سره راشي، او نبی کریم صلی الله علیه و وسلم ذکر سره راشي، نو هغوی به هم بیا ذکر کوي، نو ثواب بیا ستاسو ته هم رسي. الله پاک مو انشاءالله آباد ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.